أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 4 رکو نمبر 15 آیات نمبر 144-145 دو آیاتونو ویلے کیږي. دام د غزوه احد متعلق نه پرون مونږ ویلو چې غزوه احد تقریبا د صورت کې جنو هغه تفصیلا د هغه قصه ذکر شي تقریبا 3-5 رکو پورې. نو وز دې کې دا ذکر کوي چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه جنو تیر انداز کې نولي ولو بیا داغي پاپس کې جنو اختلاف رائے رالو او ظاهر کې دا غوي وخت چې مسلمانان تلاول کې فتح نصیب شول مال غنیمت را غونډو. نو دغه دوران کې دوی خطر آلل آلتنه چنه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې ایمان لا نو راوړي او د کافرانو چنه هغه په قافله میمنه باندې مقرر وو ځان سره کسان کړل او دایزن رالو چنه په هغه کسانو حمله وکړه. نو کم لس کسان چنه هغه تیرانداز پاتې شي ولو نو داوی هم شهیدان کړل کته هم چنه هغه ګمسان جنگ چنه هغه شروع شولو او یا تن صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هغه په کې شهیدان شولو. دغه دوران کې عبد الله بن قمیه د جنو هغه یو کافرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک چلینو هغه په کمر ویشتلو چې دا هغه سره د نبی رسول الله مخ مبارک چلینو هغه زخمی یو غاخ مبارک چلینو هغه شهید شولو. او د بیا په دغه دوران کې نور هم کوشش د نبی رسول الله چلینو هغه د قتل کولو. نو په دغه دوران کې حضرت چلینو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ او دغه شانتی چنه نور صحابه او یو پاغه کې چنه هغه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ولو کم چې په دې غزوه کې چنه عاشی چې ولو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې هغه مصلی هم کړی و. مصلی دې ته ویل کېږي چې غوګونه دې پرې کې پوزه دې پرې کې لاس دې پرې کې نو د دې دوانو حضرات سره چې هغه دای هم کړی ولو. نو دغه شانتی مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د چنه هغه په صورت شکل صورت کې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتی ولو. نو چې کله دغه عبد الله بن قمیه د چنه هغه د چلو کو چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ باندې بیا حمله وکړه ځکه د حضور دفاع کوله. نو اخره کې هغه هم شهید شولو. نو چې کله د شهید شو نو بعض روایتونو کې راځي چې د چغه کړه بعض روایتونو کې راځي چې شیطان چې نو هغه چغواله چې ان محمدن قد قتل الا محمدن قد قتل چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه شهید شولو. اوس لوی رقم خبر و یو طرف چې نو مال غنیمت فتح په شکست بدل شول بل طرف ته مال غنیمت واپس لاړو او بیا د الله رب العزت هغه پیغمبر چې داغه د ټولو خبرو سهاره و او داغه چنه د وفات خبر د مسلمانان یقینا چنه هغه صحابه خو ډېر لوی محبت نو دا غوي لاس خو چنه هغه کارونه پرې خودل بعد چنه پسپاشل جن هغه داغه نه لړل یعنی اوسان چنه هغه خطا شول او د صحابه انتها درجه چنه هغه محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه چنه هغه راځي روایتونو کې واقعیت کې لیکلي هند نو چنه هغه یو زنانه مدینه منوره کې هغه ولا داغه وړا غلو پای کې خبر رالو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې هغه شهید شولو. نو چې کله دغه خبر خور شم هغه د کور نه اقلاس د وړو خاص یو پمنډ راوته لارې کې د احد لار چې هغه صحیح کوي یو سړی نه تاسو کې یو کم کس راشي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه حل سره
هغه ورته ستا خاوند شهید شولو. بل نه تپوس کې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام حل سولو هغه ورته ستا نو زوی شهید شولو. بل رااله تپوس دی وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه هغه ورته ستا رورت نه نو شهید شو. بل رااله وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام سهل نه هغه ورته ستا پلار شهید شو چې دا د انسان د ټولو نه قریبي رشتې دي. هغه عزتانو دا تپوس نکوم ما ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه حلوای. نو کله چې بل کس رالو هغه نه تپوس کو هغه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی شوی دی خو زخم هم د سجې نو هغه خطرناک نه ته تشویش خبره ده یری خبره نه ده. هغه دا غوي چې بس چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه برابر دی الا ان كل مصیبه بعدک خلج چې نو هغه د الله پیغمبر ستاد چې نو هغه د مصیبت نه چې پته لګی چې تو برابر نو بعدک جل کار مصیبت اورستنه چستانه اورستو جلن هغه اس هم نه دی هغه بالکل هیڅ دی. اصل مصیبت غم چې نو استاو چې الله تو ساتلې دا ټول هر څه چې نو هغه بوش صحابه چې نو کمال محبت نو الله رب العزت په دې آیات کې د صحابه تربیت چې نو هغه وکړلو چې ګوره محمد علی السلام تاسو بنصارو اخجن او عقیده نه خپلوي عیسایانو په شان دا باندې کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبرو تاسو ته دین را ورسولو حضور لجنه دنیا نتلل دی دنیا کې د الله نه ما سیوا بل هیڅ څوک داسې نشته چې هغه به د مرګ نه محفوظ کیږي. نو که چېرته حضور وفات شي نو تاسو به خپل نو دین پرېږدئ نو تاسو به خپل دین کار چې نو هغه مسلسل لګاتار چې نو هغه به کوئ دین چې نو هغه د چا محتاج نه دی داسې به چې نو هغه نه کوئ که دا تاسو وکړل نو خپل نقصان کوئ. افئن مات او قتل او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه قد خلت من قبله الرسل مخکې ډېر شي چې نو هغه پیغمبران تیر شوي دي ټول پیغمبران دنیا نه چې نو هغه تللی دي اوس چې کله تللی دي د هغوی امت خپل کار کولو تاسو به هم د قشانتي خپل کار باندې ور دیږئ. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم که چېرته داسې وشي او تاسو حضور علیه الصلوۃ والسلام خپل طبعي مرګ باندې یا وفات شي او قتل یا شهید کړی شي لکه مخکې انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام کې زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام چې څنګه شهید شي ول نو تاسو به انقلبتم على اعقابكم پخپل پند باري ما ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا سوک د دین اسلام نو وخت دلو هغه د الله اس نقصان هم نشي کول خپل نقصان کوي. نو صحابه خو د دین نه ولختي خو امنګ مخ کې ویلو حسنات الابرار سیئات المقربین د مقرب خلکو معمولی لغزش نو هغه هم ډیر غټ وي. نو الله رب العزت وتذکر ورلوی چې نو هغه اتابه کړو دسی باندې کوئی تاسو په خپل کار باندې چې نو قائم او دائم اوسئ ځکه تاسو د امت سرمایه ټول امت ته دین رسول د تاسو زمونه نو چې کله تاسو د امت سرمایه نو تاسو به هغه استقلال خې چې داغت نه نو د خلکو د پاره نمونه جوړ شي. وسیز الله شاکرین زرنه چې الله به بدلور کې شکر گزار وتا بیا الله وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. نو صحابه ډېر پریشان ول دوره چې نو هغه لوی مرګري چې نو هغه وفات شول لوی خلک چې نو هغه د لاړل شهیدان شول نو الله رب العزت وینه د دې خبره نه ده دنیا چې نو هغه هر یو نفس راغلی دی به د دنیا نزي او د ټول د الله په حکم باندې کیږي. کله چې د الله حکم نه شي کې وسړی ټول عمر چې نو هغه په jihad کې تیر کی خو چې الله نه غوښتلی نو هغه پورې د مرګ نشي راتلی. لکه خالد بن ولید مشهور چې نو هغه واقعا هغه په شام کې قبر دی کله چې هغه وفات کېدو نو په هغه وفات په وخت کې جړل نو حضرات صحابه کرام تابعین به چې نو عیادت تپوس لراتل نو هغه ورته نه د تسلی ورکوله هغه زو د مرګ نه یریږم نه د مرګ د ریتنه نه اجړم او تاسو زما د کټي ګوتې نه راواله ککرای پورې وګورئ زما کې بداس یو لږ نه جی پاغه کې به زخم د تورې یا د نيزه نه زه په دې باندې چې نو هغه خپم نن زه په خپل کټ باندې چې نو هغه مرم حالان کې دا دغه کرامات ځکه الله ورته خپل تور ویلی و. خالد رضی الله تعالی عنہ لقب سو سیف الله د الله تور او د الله تور له خمات دل ولن نو هغه شهادت ونه نو هغه چې نو سکه الله وی ما کان لنفس دیو نفس لپاره چې نو هغه دا نه دی ان تموت الا باذن الله مگر دا الله په حکم باندې کې کتاب مؤجله چې الله تعالی طرف نه هغه نیټه مقرره ده. و ما یرید ثواب الدنيا نؤته منها الله وی سوک چې نو هغه دنیا غواړي صرف د دنیا چې نو هغه مهنت الله وی انها موږ به داغه نه د لور کو سره غوند دي من تبعیض یې لګه به دی وته میلاو شي دنیا کې بیا هم ټول خواهشات چې نو هغه د چا نه پوره کیږي خو الله پاک چې چا کم د پاره عملی
اق شی به ورته ملایږي. او که څوک د آخرت دپاره عمل کوي ومن یرید ثواب الاخره او څوک چې نو آخرت غواړي د آخرت ثواب غواړي نؤته منها موږ به له هغې نه چې ورکو آخرت به ورته هم میلاو شي او دنیا به ورته هم میلاو شي. وسنجزي الشاکرین او زر ده چې موږ به بدله ورکو شکر ګزارو ته. الله دې موږ دغه شکر ګزار جوړ کړي. وما محمد او نه د محمد علیه السلام الا رسول مگر یو رسول پیغمبر قد خلت بشک تیر شوی دی من قبله الرسل داغه نه مخکې پیغمبران اف امات او قتل آیا کچری هغه وفات شي یعنی تبه مرګ او قتل یا قتل کړی شي ان قلبتم نو تاسو به اوړی بیرته بګرځئ الا عقابکم پخپون دو خپلو ومن ينقلب او څوک چې دی نو هغه وخت دو واپس شولو الا عقبیه پپون دو خپلو فلا یضر الله شیئا نو هغه هیڅ کله چې دی نو تاوان نشي رسولی الله ته شیئا حسیزو وسيجزي الله الشاکرین او زرد چې بدله ورکړي الله پاک شکر گزار وته. وما كان لنفس او دا ممکن نه ده د یو نفس لپاره ان تموت چې مړ شي هغه الا باذن الله مگر د الله په حکم کتابا مؤجله لیکل شوی دی په نیټه سره. ومن یرید څوک چې غواړي ثواب دنیا ثواب د دنیا نؤته منها نو موږ به ورکړو هغه ته د دینه. ومن یرید او څوک چې غواړي ثواب الاخرت ثواب د آخرت نؤته نو موږ به ورکړو هغه ته منها د هغې نه. وسنجزي الشاکرین او موږ به ډېر زر بدله ورکړو شکر ګزارو ته. وما محمد او نه دی محمد علیه السلام الا رسول مگر یو پیغمبر قد خلت چې تیر شوی من قبله الرسل مخکې د هغه نه پیغمبران اف امات او قتل آیا بیا کچری دی وفات شي یا قتل کړی شي انقلبتم علی اعقابکم نو تاسو به بیرته ګرځئ په خپلو دو خپلو. ومن ینقلب علی عقبیه او څوک چې بیرته وګرځېده په پوندو خپلو فلن یضر الله شیئا هغه هیڅ چې نو ته ضرر نشي رسولی الله پاک ته هیڅو. وسیجزي الله الشاکرین او ډېر زر ده چې بدله به ورکړي الله پاک شکر ګزارو ته. وما كان لنفس او دا ممکن نه ده د یو نفس لپاره ان تموت چې مړ شي الا باذن الله مگر د الله په حکم کتابا مؤجله چې لیکلی شوی دی په نیټه سره. ومن یرید ثواب الدنیا او څوک چې غواړي ثواب د دنیا نؤته منها نو موږ به ورکړو هغه ته د دینه. ومن یرید او څوک چې غواړي ثواب الاخرت ثواب د آخرت نؤته منها موږ به ورکړو هغه ته د دینه. وسنجزي الشاکرین او موږ به ورکړو چې نو هغه ډېر زر بدله شکر ګزارو ته.